نن زمونږ وظیفه را د محبت د حوالې سره. دا وظیفه هر سړی کولی شي، هره جینۍ کولی شي، او دغه رنګې مقتدیان هم کولی شي، مولیان هم کولی شي، مور هم کولی شي، خور هم کولی شي، رور هم کولی شي. ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زمونږ وظیفه را د محبت حوالې سره ده. هر سړی دا غواړي چې پلانکي په زړه کې د محبت پیدا کړم، او ډیر حد پورې دا څونه چې محبت کوونکي دي دا ناکامه دي په دې خبره کې. خو نن ما داسې وظیفه راوړې سره د اجازته، انشاءالله کوم محبوب و سات سمندر پار وي بیا به ما سر کوي. دومره پاورفول، دومره طاقتور وظیفه ده. ما چې کومې خبرې لومبیا وکړلې د هغې متعلق خبره کوم. کو چېرته یو عاشق داسې وي چې دا محبوب حاصلول غواړي او دی دا وظیفه را شروع کړي، انشاءالله العزیز دا به ورته په یو څو ورځو کې دا میلاو شي. دومره پاورفول او دومره زبردسته وظیفه ده. د الله پاک نوم دی او د الله پاک په نومونو کې ډېر زیات خاصیت دی او دغرنګې ډېر زیات محترمه دا فواید دي. دغه رنګې که چېرته ښځه شروع کړي نو خاوند به ورسره د زړه نه محبت دا شروع کړي. که چېرته خاوند دې شروع کړي نو ښځه به ورسره د زړه نه محبت کوي او فادیه او چا سره محبت کوي دا ګرفتاریږي نه. که چېرته خور د وظیفه وکړي دې لپاره چې دا رور دې ما سره په سمه خوله خبره کوي، دغه رنګې دا رور دې ما سره محبت کوي، نو بلکل محترمه دا کولی شي. که روره شروع کړي نو رونه به مو سره په ښه طریقې باندې خبرې کوي، خویندې هم ورسره په ښه طریقې خبرې کوي. دغه رنګې د کور چې کوم مشر دی هغه دا وظیفه شروع کړي، کور کې څومره د هغه ماتحت دي ټول به خبره مني او ټول محترم هغه سره مینه محبت دا شروع کړي. یاد ساتئ چې محبت نوم د احترام دی. محبت د یو جذبه ده. نن سبا د محبت دا کوم لفظ دی، دا کوم نوم دی، دا خلق محترمه بدنام کړی دی، یو چا پسې تړلی دی صرف. دغه رنګې که علما کرام دا شروع کړي نو څومره د هغوی تابعدار خلک دي، څومره د هغوی متبعین دي، څومره د هغوی مقتدیان دي، دا ټول به دوی سره محبت کوونکي دا شروع کړي. د کلي یو مشر شروع کړي، کلي کې څومره خلک دي دا ټول خلک به د کلي د مشر سره محبت کوي. څومره پاورفول وظیفه ده، څومره ناشنا وظیفه ده. دغه رنګې د کالج مشر دا وظیفه شروع کړي نو څومره چې کالج کې د هغه لاندې ما تحت عمله ده، څومره سټوډنټس دي، میل دی که فیمیل دي، دا ټول به د هغه د زړه نه محترم او د احترام کوي. دغه رنګ د پولیس محکمه دا کوم چې مشر دی هغه دا شروع کړي، د آرمي چې کوم مشر وي هغه دا شروع کړي، تر دې پورې چې وزیر اعظم دا وظیفه شروع کړي. انشاءالله څومره چې د هغه ماتحت خلک دي دا ټول به هغه سره محبت شروع کړي، د ټولو به دا خوښ وي. یاد ساتئ چې کوم ځای کې د انسان ذهن کار پرېږدي، کوم ځای کې د انسان عقل کار پرېږدي، د هغه ځای نه محترم وظایفو د خپل کار دا به شروع کوي. وظایف صرف محترمو د الله پاک نمونه دي، د پیغمبر علیه السلام حدیث وي یا د قرآن مجید آیت وي، لیکن نور څه نه وي. خو صرف یو څیز کمی پکې وي چې موږ یقین پوره نه کوو. چې کله زموږ یقین دا برابر شو نو یو ټکی محترمو دا چې کوم زور ښیي زور که نه، دا محترمه دنیا یو څیز دومره طاقت په هغې کې نه وي چې دومره زور دا وښیي. راځئ ځو د وظیفې طرف ته. وظیفې یو دوه شرطونه دي چې 5 وخته لمونځ کول، د ګناه نه پرهیز او د قرآن مجید تلاوت کول. انشاءالله چې د څه لپاره بهتره وظیفه کې انشاءالله العزیز محبت به دا واقع شي. محبت لپاره لومبی دا ترتیب دی چې کله موږ را وظیفه کوو د هغې نه مخکې به 21 پیرې درود ابراهیمي ووایو، 21 پیرې مې ویلي، بیا به د هغې نه بعد 1100 پیرې یا ودودو
الله پاک نوم دی دا به شروع کو بیا د هغې نه بعد یو شپېرې درود شریف او بیا د هغې نه بعد دعا به وکړو زمونږ چې کوم مطلوب دی کوم مقصد دی دا به د الله پاک نه وغواړو انشاءالله العزیز الله پاک به موږ او تاسو ټول په خپل مقصد کې دا کامیاب کړي وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده ډېره زیاته اغلا ده مخکې شعر کې ملګرو سره چې ډېرو خلکو ته دا فایده ورسیږي د دې په وجه باندې خلکو کې محترم امن راشي به ډېره زیاته غټه خبره وي الله پاک مو خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته